حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم. قرآن پاک کې د الله رب العالمین د طرفنا ارشاد دی چې تاسو د الله او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړئ. اطیعوا الله د الله پاک اطاعت وکړئ و اطیعوا الرسول او د پیغمبر علیه السلام فرمان برداری تابعداری او اطاعت وکړئ. دا رجب میاش مبارکه شروع ده او پدې کې یو څو ورځې پاتې دي. اسلامی کال د مسلمان په زندګۍ کې ډېر لوی اهمیت لري. نو د اسلامی کال اوم میاش هغې ته ویلی شي رجب المرجب. د رجب په میاش کې د انسانی تاریخ یو لویه واقعه شوې وه. په ماضي کې پیغمبر علیه السلام الله رب ذوالجلال پورته اسمانونو ته بللې او بیا د اسمانونو نه هم پورته عرش معلا ته هم الله رب العالمین پیغمبر علیه السلام بللې دی او د هغې نه مخکې یا وروستو پیغمبر علیه السلام په شب معراج کې 8 واړه جنتونه کتلي دي. د جنتونو هغه اسرار کتلی دي او پټ پټ رازونه هغه ټول هر څه حضور علیه السلام ته الله پاک اخودل. حضور علیه السلام عظیم شخصیت دی. د هغې د شان سره ښایي چې پیغمبر علیه السلام پورته اسمانونو ته جنتونو ته هغه پوشیده رازونه وویني خبر شي او د هغې نه بعد دغه شان هم حضور علیه السلام له الله ورکه چې په خپل عرش باندې راوبله. نو حضور علیه السلام عرش باندې قدم مبارک ایښودلی دی. اوس دا عجیبه واقعه شب معراج دا کله شوې ده نو په دې کې د علماو اختلاف دی. بعض علما فرمایي چې د ربیع الاول په میاشت کې او څو علما فرمایي چې د رجب په میاشت کې 29مه شپه باندې پیغمبر علیه السلام شب معراج شوی و، الله سره ملاقات شوی و. حضور علیه السلام الله سره ملاقات او دیدار د سر پسترګو کېدو نو هغه اسمانونو کې د عرش نبره حضور علیه السلام الله سره ملاقات شوی دی. دې کې یو اهم خبره طرف ته اشاره وکما چې پیغمبر علیه السلام شب معراج په 27 رجب باندې شوی دی. نو د دې نه معلومیږي چې په دې کې علماو اختلاف کړی دی. څو علما فرمایي چې په ربیع الاول کې شب معراج مخې ته راغلی ده او څو علما فرمایي چې د رجب په میاشت کې 27 شپه وه په هغې باندې حضور علیه السلام اسمانونو ته بللی شوی دی. نو دې ځای کې معلومیږي چې په 27 رجب باندې یوازې لازم نه ده چې حضور د اسمانونو ته بللی شوي بلکې دا شکی خبره ده. اتفاق په دې باندې علماو نه دی کړی، اختلاف دی پکې. د دې د وجې نه دا تاریخ زمونږ او ستاسو د طرف نه مقررول دا بې ځایه دي. شب معراج 29مه شپه د رجب دې سره څه خاص نسبت نه لري. بیا زمونږ ستاسو مخکې دا واقعات راځي چې په شب معراج یعنی 29مه شپه د رجب په دې کې خلق چراغا کوي. څه خلق پکې مختلف قسمونه عبادات د ځان رایج کړي هغه عبادتونه کوي. څه خلق پکې خیراتونه ختمونه وغیره کوي. نو دا ټول د اسلام سره تضاد لري. د دې د حضور علیه السلام سنت طریقو سره اس قسم ربط او نسبت او تعلق نشتا. شب معراج 27 رجب شپه پدې کې خلق
جماعتونو باندې بلپونه لګئی چراغا کوي سرکاری اسپیټالونو باندې یا سرکاری نور اداري وي په هغه باندې چراغا کیږي یا محفلونه مقرریږي نو دا ټول د اسلام خلاف کار دی. پیغمبر علیه السلام د نبوت په 5 کال باندې شب معراج شوه دی. دغه وخت کې حضور علیه السلام 45 کال عمر او معراج واقعا مخې ته راغله. اوس د دې معراج د شپې که څه خاص اهمیت وي نو هغه به مونږ د الله یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زده کوو. که الله او د الله رسول راته نی ویلي نو بیا به د صحابو نه زده کوو. د دې نه وروسته مونږ سره بل څه آپشن نشته چې په هغې باندې مونږ عمل وکړو. نو شب معراج که اهمیت لري نو حضور علیه السلام چې په کوم شپه باندې الله سره دیدار کړی دی او د الله او د حضور علیه السلام ترمنځ خبرې اترې ملاقات شوی دی نو هغه شپه ډیره مبارکه بختوره او با برکت وه. خو اوس د دغه شپې نه علاوه هر کال 29 شپه د رجب چې راځي نو هر شپه د هر کال 29 هغه به افضل نی. هغه مقام د نورو کلونو د رجب 29 شپو ته حاصل نه دی بلکې په کوم شپه چې حضور علیه السلام الله سره دیدار او ملاقات کو نو صرف هغه شپه افضل مبارکه با برکت وا. بیا هر کال که حضور علیه السلام په دې شپه باندې سناسو اهمیت ذکر کړی وي نو بېشکه مونږ به په هغې عمل وکړو. دا شپه به مونږه اهتمام د عباداتو وکړو. خو که حضور علیه السلام څه ارشاد نه وي فرمایلی او مونږ د خپلو خواهشاتو نه کوو نو دا بیا خواهش پرستی ده. دا بیا د خواهشاتو بندگی او پیروي ده. د دې په وجه دې ته عبادت نوم ورکول دا شنیع او دا حرام او ناروا کار دی. نو پیغمبر علیه السلام د شب معراج واقعه مخې ته راغله. د هغې نه وروستو 18 کاله حضور علیه السلام بیا هم ژوندی و. 45 کاله عمر مبارک شو. په هغې کې د معراج واقعه مخې ته راغله. تر 63 کالو پورې څو کلونه دي نو 18 ځله دغه شپه 29 د رجب دا د حضور علیه السلام په مبارکه زندګۍ کې راغلی ده او پیغمبر علیه السلام یو ظلم یو کالم خاص اهتمام نه دی ویلی نه اهتمام کړی دی او نه صحابو ته ویلی چې د دې شپې د نورو شپو نه زیات اهتمام د عبادتو کې. څنګه چې شب قدر د رمضان المبارک په آخر عشره کې لیلۃ القدر وی نو په هغې باندې قرآن کې یو صورت نازل شوی دی انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شهر. شب قدر د 1000 میاشتو د عبادت نه افضل اخو الله ویلی دی. پیغمبر علیہ السلام هم فرمایلی دی چې الله فرمای حضور فرمای حضور فرمای صحابه فرمای نو دا خبره ترتیبوار را روانه وي. اوس د شب معراج اهمیت کوي نبیا و حضور هم فرمایلی و الله هم فرمایلی او د حضور نرستو صحابه کرام هم فرمایلی. خو د شب معراج د رجب د میاشتې د 29 شپې اس اهتمام په دین اسلام کې نشتا کو نه. پیغمبر علیه السلام 18 ځله په دغه شپه 18 کاله راغلی ده یو ځل هم د دې اهتمام نه دی چاته ښودلی. او ځکه حضور علیه السلام په خپله باندې دا طریقه نه کوله یعنی د معراج د شپې اهتمام په خپله نه کو نو الله به ته حکم کړو چې محبوبه دا خو خاص شپه د ستا زما ملاقات شوی دی هر کال د دې خاص اهتمام کوه نو حضور کړی نو ته الله حکم کړی دی. خزه نو ته الله حکم وکړو نو حضور علیه السلام په خپله د دې شپې اهتمام کړی دی. د حضور علیه السلام نه وروستو 100 کالو پورې د حضور علیه السلام یو نه یو صحابي هغه ژوندی و
د پیغمبر علیه السلام د وفات او دنیا نه رخصتۍ نه بعد 100 کالو پورې صحابه کرامو کې سناسه صحابه کرام په سناسه شکل موجودو. نو 100 کال چې صحابه ژوندي وي نو پاغې کې ګویا چې 100 ځله د شب معراج د شپه راغلی ده، کلم پکې یو صحابي نه منقول نه دي. د دې د وجې نه مونږ دا کار د ځان نه په دین کې نوې راوستی دی او چې مونږ عبادت ګڼو نو دا به ګناه وي، دا به ناجایزه وي. د پیغمبر علیه السلام نه د رجب د میاشتې حوالې سره صرف یو دعا منقول د دین علاوه په دین اسلام کې د زبرګې د میاشتې باره کې اسم نشتا. کله چې شب معراج، کله چې د رجب میاشت ښکاره شوله نو پیغمبر علیه السلام پورته وکتل، ویلیدل د رجب او د زبرګې میاشت په نظر راله نو لاس یې پورته که او وی فرمایل، دعا وکړه اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. الله نه سوال کوي یا الله د رجب او د شعبان په دې 2 میاشتو کې ما د پاره برکت واچوا، وبلغنا رمضان او د رمضان غزبرګې میاشتې پورې مې ورسوا. نو دې ځکه علماو صرف دا یو روایت ذکر کړی دی، وای چې حضور علیه السلام د رجب میاش ولیدا نو بس سوال یې وکړه چې دې میاش او واپسې میاش کې برکت واچوه. نو د برکت سوال شته او دې نه غیر نور په دې کې رجب په میاش زبرګه کې اسم نشته. او بلې د عمر د زیاتېدو سوال کړی دی محدثینو د دې روایت نه او د دې حدیث مبارک د الفاظو نه دا مسله راوستې ده چې د ډېر ژوند سوال کول دا سنت طریقه ده. لکه پیغمبر علیه السلام چې د رجب میاشت ولیده نو وی دې میاشت کې برکت واچو، یعنی دا میاشت د زندګۍ حصه ده نو په ژوند کې برکت حضور اغوستو. او بیا ورپسې بله میاشت چې هغه لا راغلې نه ده د هغې هم ژوند اغوسته چې الله هغې کې هم راله برکت، یعنی زندګۍ کې برکت. او ورپسې خصوصي طور د عباداتو دپاره پیغمبر علیه السلام ډېر ژوند غوستی دی، و یا الله د رمضان مبارکې میاشت پورې مې ورسوه. مطلب دومره ژوند را لرا چې د رمضان د میاشت عبادات پکې راته نصیب شي. نو ډېر ژوند به غواړي، سنت طریقه ده، خو د عبادت او د نیکو دپاره د اعمال صالحه دپاره د بد او د خرابو عملونو دپاره ډېر ژوند به نه غواړي، بلکې د نیکو اعمالو یعنی د اعمال صالحه دپاره ډېر د برکت ژوند د الله نه وغواړه. دین علاوه نور سره روایات د زبرګې د میاشتې حوالې سره نشته. نو اوس تاسو ته ډیر احادیث به خلکو د ځان نه جوړ کړي چې هغه به موضوع او منګڼت وي، هغه به تاسو ته مخکې کوي. وی په 27 رجب په شپه باندې، یعنی د زبرګې میاشتې په 28 شپه باندې ټوله شپه به شب بیداری کې ویښه به تیرې، دغه شپه به رونې. او په دې کې مختلف قسمه نفلونو طریقې رایج شوي دي. وی په داسې طریقه به نفلو کې او یو خاص صورت دی هغه به د فاتحې نه وروستو دومره ځله ووې، آیت الکرسي به مو وې، هغه به مو وې، دغه به مو وې، دونه به وې. نو دا طریقې درته وښیي. د دې نه بعد بیا به شیرینیم تقسیمیږي، میټایي به تقسیمیږي، دغه شپه به ویښه تیره کې او سبا له 28 رجب به وي، د زبرګې میاشتې 28 تاریخ به. نو ته به په دې باندې روژه ونیسې. نو چا چې په 27 رجب باندې روژه ونیوه نو دله به الله د یوې روژې په بدل کې د 1000 روژو ثواب ورکوي. دا روایات تاسو ته په دې فیسبوک باندې، واتس اپ ګروپونو باندې، یوټیوب او ګوګل وغیره په دې مختلف طریقو باندې مخکې لیږلی کېږي، تاسو ته مخې ته راځي. خو دا روایات ټول بې بنیاده دي، دروغ دي او دا نه د الله حکم دی، نه د رسول الله طریقه ده، نه د صحابه کرامو رایج کرده طریقه، بلکې دا ټوله بې دیني ده. اوس به تاسو وایې چې خو په دې شپه کې چا تهجد وکړل او الله ته اوازونه وکړل، نوافل وکړل، تلاوتونه وکړل، نو دا خو عبادت دی.
که د ورځې په 27 رجب باندې روژه ونیوه نو دا خو عبادت دی. نو دا خو اسم په اسلام کې عبادت شته او ټوله زندگی عبادت کې تیرول پکار دی. نو دا داسې سخت حکم په ولې لګیږي چې دا په دې شپه عبادت دا نشته او ګناه ده، په 27 رجب روژه نشته او ګناه نه، دا دونه سخت حکم ولې لګي؟ دا خو اسم عبادت دی. نو تاسو یو لفظ ازده کې بدعت څه ته وایي؟ بدعت هر هغه کار چې په دین کې نوې چا راوویسته چې هغه نه د الله حکم دی، نه د حضور علیه السلام حکم یا طریقه ده، نه د صحابه کرامو عمل او طریقه ده. نو د هغې نه وروستو که چا نوې کار په دین کې راوویسته او د ثواب ذریعه وګڼله او عبادت یې وګڼه چې دې کې ثواب دی، دومره ثواب دی، دا کار خو د نوی راوسته دی او نوی کار لا درجه د نیکه ورکول او حکم د نیکه لګول او ته عبادت غنې نو دا بیا بدعت وی. بدعت ستوي هر هغه نوی کار چې په دین کې د نوی راوستي وي او ته عبادت او لازم وګڼې نو دا بیا بدعتي. او د بدعت په باره کې حضور علیه السلام فرمایلی دي وی هر یو بدعت دا گمراهی ده او هر گمراهی سره د گمراه بنده دا په جهنم کې پراته وي. د دې د وجه نه تاسو وایئ چې د رجب د میاشتې په 28 شپه باندې نفل وکړي، ټوله شپه ویښې تهجدو کې تلاوتونه، نو دا خو ثبت کار نه دی، اسم نیک کار دی. یا ډېرو کو یا لږو کو نو بدې کې ولې ګناه ده؟ نو زه راته وایم حضور علیه السلام نه دي کړی، صحابه کرامو نه دي کړی او د الله حکم هم پې نه دی راغلی. لکه څنګه چې په لیلة القدر کې د الله حکم شته، د حضور طریقه شته، د صحابو طریقه شته، د امت د علماو طریقه شته. په لیلة القدر یعنی د روزې په اخیری عشره کې خلک داسې کوي، دا د خدای حکم دی. نو داسې د 27 رجب د شپې باره کې د خدای پاک حکم پکارو، کنو نو د حضور طریقه پکار وا، کنو نو د صحابو عمل خو کم از کم پکارو. نو په دې درو خبرو کې یو طریقه هم نشته. نو مونږ خو دا کار د دین کو او د دین غنو، خو هغوی کړی دی نه. 13 زمانه کې دا نه دی شوی، د الله حکم نه، د حضور طریقه نه، صحابو طریقه نه. د دې د وجه مونږ یو نوی کار په دین کې راوویسته او بیا مو له د ثواب درجه م ورکړه. سوی خلق وی دا شپه تیره کنو دومره حاجتونه به دې پوره شي، په 27 رجب باندې روژه ونیسه د 1000 روژو ثواب به میلو شي، 1000 روژه ورته وی. نو دا خو نشته او موږ د ځانه جوړ کړو او ثواب هم وله دونه مقرر کړو، نو دا بدعت شو. په دین کې نوی کار هم راوویستو او په دین کې نوی کار صرف الله ته اختیاري، یعنی زمونږ دین دی، الله ته حکم، الله پاک اختیار لري چې مونږ ته حکم راکړي چې دا کار داسې وکړي. په دین کې نوې اضافه مونږ ته الله کولی شي، په دین کې اضافه رسول الله کولی شي، په دین کې صحابه کرام د حضور علیه السلام د تعلیماتو مطابق کس اضافه وکړي نو صحابه کرام کولی شي. هغې له الله او حضور علیه السلام اختیار ورکړی دی. د دغه دریو درجو نه غیر بیا بل چاته اختیار نشته چې په دین کې نوې طریقه پیدا کړي، او چا چې په دین کې نوې شی پیدا کو نه اخو د الله اختیار دی، لکه چې دی ځان العیاذ بالله خدای ګڼي. په دین کې نوې یو حکم مخکې راوستل دا پیغمبر کاری، العیاذ بالله چې چا نوې کار په دین کې روي لکه دی ځان پیغمبر ګڼي یا صحابي ګڼي، نو داسې خو نشته. د دې د وجې د دې بدعاتو نه ځان ساتل پکار دی. د رجب میاشو دی کې اس طریقه د حضور علیه السلام ذکر شوی نه ده، نه صحابه کړی ده، نه د امت علماو سره روایات راوړلی دي. د دې د وجې نه په نورو میاشتو کې چې څنګه ژوند تیری او عبادات په خپل طریقه کې، نو د زبرګې په میاشت کې عموم هغه عبادات کولی چې اجازت دی، خو نوې عبادت د ځانه مقررول او هغې له یو لوی مقام ورکول، هغه به دین سره خنداوي مذاق بوي. د دې د وجې هغه اعمالو نه ځان وساتئ. یو دویم جواب تاسو ته دا در کومه چې ستاسو علم کې راشي، ستاسو علم کې اضافه وشي، د ماښام 3 رکعاته فرض مونځ وي، یو بنده وي چې عبادت دی او 3 رکعاته دی،
او زما خواهش ته چې زه د 3 په ځای 4 رکعاته وکم نو دا یو رکعت چې زیاتی شو نو دا خو دې عبادت کوي او پکار دی چې ثواب هم پی زیاتو شي د 3 رکعاتو چې سونه ثواب دی نو دا غینه د 4 رکعاتو ثواب بزیاتی انسانی عقل دا وای د انسانی عقل تقاضا دا چې د 3 رکعاتو په ځای د 4 رکعاتو ثواب زیاتی خو نه ته خپل عقل مطابق زندگی نه تیرې ته د الله د حکم موافق زندگی تیرې چې خدای پاک درته حکم وکړي چې 3 رکعاته وکا نو اوس 3 رکعاته عبادت شو او دغه وخت د 3 رکعاتو په ځای 4 رکعاته کچاله مقام منځ کو نو دغه عبادت هغه 3 مونږ شو دا یو رکعت مونږ شو الټه عذاب به پیوته ملاويږي ولی د خپل خواهشاتو پیروي کوي دا خواهش پرست انسان دی او دا انسان الله نه بخي تبا د خپل خواهشاتو پیروکار نه جوړيږي تبا د الله او د رسول الله د حکم پیروي کې داغي تابعدار به جوړيږي چې الله را تسوي او حضور علی السلام د تسوي نو الله پاک د توي اطيع الله واطيع الرسول د الله او د رسول تابعداري بکې لکه ابلیس اغم د الله عبادت کړی دی او سو ډیره زمانہ بندگی کوله د الله عبادتو کې ارزه کې سجده لګولې ده ډیره سجدي الله ته لګولې دي یو وخت دا سراغه چې الله وتوي اسجدوا لآدم ټول فرشتو ته ملوي او ابلیس ملوي آدم علی السلام ته سجده وکړي نو دی ابلیس خو الله ته ټول عمر سجدي لګولې وي اوس د الله حکم یو نه منوي نه مناسب نه د غیر الله مخ کې سجده کول دا خو شرک دی نو آدم علی السلام ته سجده نه کړه اوس آدم علی السلام ته سجده کول د الله حکم نو چې د الله حکم یې نه منو نو د سن سره جوړ شو د کم ځای نه کم ځای ته ورسېد امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی وای شیطان زدی دی د الله سره زدو کو د الله سره شوخي او چالاکی وکړه خدای وته یو حکم کوي دی وته بل وی دی الله وی او که سجده دی وی نه کوم نو د انکار په وجه باندې برباد شو نو امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي و 1,00,000 کلونه با شیطان ابلیس په جهنم کې تیر کی 1,00,000 کلونه چې تیر شي داغی نه پس به الله دته متوجه شي ابلیس وای کنه عذاب می څنګه دی وای ابلیس به وته وای چې پروردگار ډیر زیات سخت عذاب دی وی الله پاک به ته فرمایي چې ابلیسا غواړي چې د دې عذاب نه دی خلاص کم عذاب نه دی وباسم وای ابلیس به ته وای چې پروردگارا رحمت ډیر زیات دی کله د عذاب اخلاص کم خو ډیره مهرباني بوي وی الله پاک وتا وای چې ستاو زما ترمنځ خفغان پدې راغلو چې ما وی آدم علی السلام ته سجده وکوتاوي نکوم نو بس پدې بصلح وکو د عذابونو نه بد اخلاص کم او بس آدم علی السلام ته سجده وکاو جنت ته لاړ شه په جنت کې نوې زندگی شروع کا چې ابلیس دا ووري نو دی بیا الله ترانیخ شي او الله پاک ته وی چې هغه وخت کې ما سجده نه انکار کړی دی او سجده مې نه وکړي داغه د لاس ما ته 1,00,000 کلونه په جهنم کې عذاب ملو شو او اوس په اخره کې بزوې چې اوس سجده کوم دا دون عذابونه مې سه خوړل دون تکلیفونه مې سه اوس هم نو کوم سجده وی الله پاک به واپس جهنم ته ورواچي او وی بیا به پیدا تیر 1,00,000 کلونه چې په عذاب تیر شو داغې نه سو چندا زیات عذاب راولي او دی به په عذاب کې مبتلا کی دی به داسې روړي وي واپسې بیا 1,00,000 کلونه چې تیر شي بیا الله تپوس کې عذاب مسنګ دی وی ډیر سخت الله به اخلاصې دلته غواړي ابلیس وی رحم دې ډیر لوی دې ک بچ کې منو بچ مې کا الله به ته بیا وی آدم علی السلام ته سجده وک جنت ته لاړ شه دې به ته چې خانو د ادم زمانه چې عذابونو کې پروتم نو دا اسې نکوم سجده امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی هر 1,00,000 کلونه بعد دته الله وی سجده وک دی بیا مو چې نکوم سجده
وګوره د الله پیروي او الله چې څه غواړي هغه کول عبادت وي. چې الله دې رقم سیز نه مني کې او هغه کې نو هغه زلالت او گمراهي او بيدینی وي. د دې د وجنا د رجب یعنی د زبرګ میاشت شروع ده په دې کې 29 شپه کمی ته چې شب معراج نسبت ملو شوی دی او هغه اعزاز ورکړی شوی دی. نو د دغه شپې د حضور علی السلام په زندګۍ کې چې کله راغلی و او شب معراج دغه واقعه پکې شو نو هغه محتم بشان د اهمیت لري او دا غین غیر په ټوله زندګۍ کې تر قیامت کلم 27 رجب شپه راځي نو دا غي ما هغه اهمیت نه کوم چې هغه اصلي شپه کې و. د دې د وجنا د دې فضولیات او نزانو ساته ک عبادت د ټول شپې تاسو عادت یې نو په 27 رجب پښپ باندې موکه د ټول ورځو د روزو عادت یې نفلی روزي نیسه په 27 رجب باندې روزي نیسه او د نور ورځو د نور شپو په شانې وګڼه نو بیا هر شپه کې عبادت کوا هر ورځ روزي نیسنو هر وخت ته ثوابونه ملاويږي. الله پاک دې زمونږ او تاسو د عبادت قبول کړي او خدای پاک دې مونږ د زلالت او د گمراهۍ نه محفوظ اوساتي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके.